السلام علیکم مرګرو. نن درته یو بل ډېر اهم ویډیو شاملوم د فری ایجوکیشن په حوالې سره ده. خاص کر هغه ځوانانو لپاره ده یا د هغې جوانانو لپاره ده چې کوم جوانان د دې د وجې نه پریشانه دي. الان کې دا یو نارمل فیزیولوژیکل ریسپانس دی زموږ د باډي، خاص کر په جوانانو کې او هغه جوانانو کې چې هغه انمیرډ وي یا ناواده کړي وي. هغې ته اکثره چې لږ هم سیکشوال تاټس یا جنسي خیالات ذهن راشي، نو د هغې د وجې نه هغې ته عموما کپړې ګنده کېدل یا فری ایجوکیټ کېږي، یا مطلب چې کومې قطرې دي هغه ترې پرېوځي یا کپړې ګنده کېږي. د دې د وجې نه ډېر ځوانان اکثره پریشانه وي او د ډېرو خلکو په ذهن کې مختلف قسمه پرسپشن یا خیالات ډیولپ کېږي چې یاره دا ماته چې کوم مسله ده د دې د وجې نه کپړې ګنده کېدل یا کمزورتیا یا مختلف قسمه سوچونه زموږ د خلکو یا زموږ د عوامو په ذهن کې وي یا د هغې ځوانانو په ذهن کې وي. اکثره موږ ته ډېر مریضان مال راشي او هغې ما ته هم دغه خبره عموما کوي چې یاره زما نه پرې ایجوکیټ کېږم یا زما نه چې کوم دی نو مطلب معمولي سوچ سره کپړې بېلمازه کېږي یا ګنده کېږي. نو بالکل د پریشانۍ خبره نه ده، پریشانه کېږو به نه. یو خو دا زموږ د باډي یو نارمل ریسپانس دی چې کوم فیزیولوژیکل ریسپانس ورته ویلی شو، نارمل ریسپانس دی، سره پریشانۍ یا سره کمزورتیا علامت نه دی. خو که چېرې بیا هم چا سیریس اخیستي او ډېر زیات پریشانه وي چې د کپړو د وجې نه پریشانه یم، کپړې مې بار بار ګنده کېږي، نو د هغې خلکو لپاره صرف یو میډیسن درته ښیم، په سکرین به درته ښکاري، د هومیوپیتھک میډیسن نه ډېر د کمال سیلینیم په 200 کې دا به راواخلئ، 15 قطرې به روزانه صرف او صرف د سحر یا ماښام هر ټایم چې تاسو لپاره ایزي وي هغه ټایم کې تاسو په یو کپ اوبو کې اچوئ، استعمالوئ به، انشاءالله دا مسله به ورسره الله پاک حل کوي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.